یو ځل یو یهودي او یو عیسائی د حضرت علی کرم الله وجهه نه یو د پوښتنې وکړې. اولنۍ پوښتنه دې کوي چې ای علي ما ته د دې خبرې جواب راکا چې هغه کم څیز دی چې مونږ یې ګورو او ستاسو رب الله یې نه ګوري. یعنی هغه کم څیز دی چې انسانان یې ګوري او ستاسو رب الله یې نه ګوري. دویمه پوښتنه دې کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی ستاسو پیغمبر هغه دا وی چې په قرآن کې د هرې خبرې علم شته، هره خبره په قرآن مجید کې ذکر شوې ده، نو وی هغه کمه خبره ده، هغه کم څیز دی چې په قرآن کې نه دی لیکلی شوی. نو حضرت علی کرم الله وجهه ډیر په مسکا او ډیر په ښه انداز سره ورته جواب ورکوي د اولنۍ خبرې چې په کومه کې دی پوښتنه کړې وه چې هغه کم څیز دی چې مونږ یې ګورو او ستاسو رب الله یې نه ګوري. علی رضی الله عنه ورته فرمایي چې هغه خوب دی، انسانان په خوب کې خوبونه ګوري او زمونږ رب الله یې نه ګوري، ځکه زمونږ رب د دې خوبونو نه او د دې آرام نه د دې هر څه نه پاک دی. یعنی نه خوب کوي او نه خوب ګوري. د اولنی سوال جواب یې ورته حل کو. دویم سوال چې دی کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قرآن کې د هرې خبرې علم شته، خو هغه کم څیز دی چې د هغې ذکر یعنی هغه په قرآن کې نه دی لیکلی شوي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته د دې جواب ورکوي چې هغه دروغ دی. یعنی په قرآن کې چې څه ذکر شوي دي هغه ټول رښتیا او حق دی، د دروغو نه پاک دی قرآن، دروغ پکې نه دی لیکلی شوي. نو دغه یهودي او عیسائی ډیر لاجواب کړه، ځکه د دې خدا مقصد و چې موږ به علی رضی الله عنه دا لاجواب کړو. د یهودو او دغه کفارو به همیشه دغسې سوالونه کول، خو دی چا پسې راغلي و؟ دی هغه شخصیت پسې راغلی چې د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا دار العلم وعلیها باب، زه د علم کور یم او علی رضی الله عنه د دې دروازه وه. نو امید ده انشاءالله چې دغه خبرې او دغه مکالمه د یهودي او عیسائی ورسره د علی کرم الله وجهه دا به ستاسو خوښه شوي. نو